په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې زما د دې پلاني امام سره نالګي ده، نو د دې د وجې نه زما په ده پسې مونځ نه کیږي، جمع مې ورپسې نه کیږي. نو په دې خبره باندې یو څو خبرې کوو او د دې مسلې وضاحت کوو چې آیا واقع دا مسله داسې ده که د یو کس د یو امام سره نالګي ده او دا کس په دې امام پسې اقتدا کوي، نو د ده د اقتدا نه صحیح کیږي یا په دې امام پسې د ده د مونځ نه صحیح کیږي. ټیک شوله که نه؟ په دې یو څو خبرې کوو. یا یو امام دی چې هغه د یو مقتدي د اقتدا نیت اړونه کو چې دا مقتدي دی په ما پسې اقتدا وکي، نو آیا د دې مقتدي دا اقتدا دا جمع دا مونځ دا په دې امام پسې صحیح کیږي او کو نه صحیح کیږي؟ د دې خبرې لږ وضاحت کو. ګوره جی د ټولو نه اول خو په دې خبره باندې ځان پوهه کا که په یو امام کې دینی خرابي ده ښه، دې ښکاره دروغ وی، په چغلۍ کې مبتلا دی، ګیره د شرعي حد نه کمی لنډۍ یا ګیره خرۍ یا نعوذ بالله په یو بدکارۍ کې دی څه دی دی مبتلا دی او دا دی ټول قوم ته پته ده، نو بیا خو نه دی امام له امامتي پکار ده ځکه په ده پسې مونځ مکروه دی، او نه دی قوم له پکار دی چې داسې امام وساتي چې هغه ښکاره په داسې ګناهونو کې مبتلا دی ځکه دی امام پسې مستقل مونځ بیا مکروه دی. به وقت ضرورت یو نیم ټایم په ده پسې مونځ کولی شي خو مستقل امام یې نشي جوړولی. یا داسې ده چې ټول قوم ته پته نشته خو یو مقتدي داسې دی چې هغه ته د دې امام د دغې ګناه پته شته چې دا د دې امام عادت جوړ شوی په ده کې دا ګناه مستقل ده. ټیک شوله که نه؟ او یو مقتدي ته پته ده، نو مقتدي د پرده ساتلی بل چاته نه وایي خو په خپله په ده پسې مستقل مونځ نه کوي، نو بیا ټیک ته ده د دې مقتدي دپاره ځکه چې په دې امام پسې مستقل بیا مونځ نه دی پکار، دا مونځ مکروه دی. صحیح شوله؟ خو کو یو امام داسې دی چې په ده کې دینی خرابي نشته، دنیایي معاملاتو کې د مقتدي د سره نالګي، د سود و زیان خبره ده، د ګټې او د تاوان خبرې ده. ټیک شوله که نه؟ یا بل یو خبره داسې ده چې په هغې باندې چیړ چاړ راغلی دی او د دې مقتدي د امام سره نالګي راغلی ده. د مقتدي په زړه کې حسد خیرې دا شته دی، د امام په زړه کې د سره شته دی نه؟ صحیح شوله که نه؟ یا د امام په زړه کې هم دی او د دم ورته په زړه کې دی، نو دا یاد ساته چې دا عذر او بانه هیڅ چرې قبوله نه ده. که د دې وجې نه څوک جمع پرېږدي چې په دې امام پسې زما جمع نه کېږي، نو دا خود ساخته مسلې دي، دا د خپل ذهن نه دی عوامو جوړې کړي دي. که ستا د هغه امام سره نالګي ده، د هغه په زړه کې هم درته خیرې دی او ستا په زړه کې هم ورته خیرې دی، اګر چې دا خیرې نه دی پکار، دا حسد او بغض نه دی پکار، دا ځان له ګناه ده او په دې خپله سزا ده. خو دلته خو موږ د جمع خبره کوو، د مونځ خبره کوو چې آیا اقتدا ورپسې درسته ده که نه ده، نو باوجود د دې ورپسې اقتدا څه ده دا صحیح ده. که ستا ور سره نالګي ده او د هغه هم در سره نالګي ده او د یو بل سره ګړار هم نشته، خبر هم نشته، یو بل په مخ هم نه ورځي، خو دا امام جمع ته ودرېدو او تا ورپسې اقتدا وکړه، نو ستا مونځ ورپسې بالکل درست دی، مونځ دې ورپسې کېږي. لحاظه که دا عذر او بانه څوک ګوري نو دا عذر او بانه نه قبلیږي. یا یو امام د یو مقتدي د اقتدا نیت د سره اونکي چې لکه زه د اقتدا نیت نه کومه او دا مقتدي باوجود د دې راشي په دې امام پسې نیت وتړي، نو بیا هم د ده مونځ درست دی، جمع درسته ده او مونځ یې صحیح دی، مونځ ورپسې کېږي ښه. لحاظه دا یو داسې مسله ده چې په دې عوامو کې مشهوره ده او داسې یو جومات به نه چې په هغې کې یو څو مقتدیان داسې نه، نو لحاظه د مسلمانانو سره شریکه کوي چې دا مسله واضحه شي ټولو ته. وصلی الله علی النبی.